دریم سپارہ شپږم نمبر رکو سورہ بقرہ اتباندے دیشتم نمبر رکو بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون اموالهم اغا خلق چې خپل مالونه خیرات کوي باللیل پشپه کې والنهار په ورځ کې سرا په پټه سره وعلانیتا او ښکاره فلهم پس دوی دپاره اجرهم ثواب دی عند ربهم د دوی رب خواته ولا خوف علیهم نه به څه یره وي په دوی باندې ولا هم یحزنون او نه به دوی غمجن وي الذین اغه خلق یاکلون الربا چې سود خوري لا یقومون دوی و قیامت په ورځ نه ودرېږي الا کما یقوم الذي مگر پشان د هغه یو سړي چې ودرېږي یتخبطه الشیطان او د آسیب نامي شیطان مخلوط کړی من المس په ټچ کولو سره ذالک دا بانهم په سبب د دې بېشکه دوی قالو وی انما البیع مثل الربا سودا هم په مثل د سود دی واحل الله البيع وحرم الربا او حال دا دی چې الله خرید او فروخت حلال کړي او سود حرام کړي فمن جاءه موعظه من ربه پس چا خواته چې د رب جانب نصیحت راشي فانتهى له پس دی لدین باز راشي فله ما سلف پس د دې پاره اغد دی چې کم تیر شو یعنی حلال وګرځیدل و امره الی الله او د حکم الله سپور دی مطلب دا دی احکامونه مخکې چې چا سود کړی هغوی په دې باندې ګناه نشته ومن عاد او څوک چې راوګرځېږي دوباره احکامونه بعد فاولئک پس دا خلق اصحاب النار اور والدي هم فیها خالدون په دې کې به همیشه په مطلب دا مدتونو مدو پورې اوسي یمحق الله الربا الله سود هلاک کوي ويربي الصدقات حلال مال زیاتوي والله لا يحب الله نه خوښوي كل كفار اثیم هر یو ناشکره ګنهګار ان الذين امنوا بشک اغه خلق چا چې ایمان راوړو وعملوا الصالحات نیک کارونه وکړلو واقاموا الصلاه منځ قائم کړو واتوا الزکات زکات ورکړو لهم دوی د پاره اجرهم عند ربهم دوی رب خواته ثواب دی ولا خوف علیهم نو په دوی باندې یری ولا هم یحزنون او نه بدا خلق غم جنوي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ایمان والو الله نه ویریږئ وذروا پرېږدئ ما بقي من الربا هغه چې له سود نه پاته وي ان کنتم مؤمنین که تاسو ایمان والې فان لم تفعلوا او که تاسو پرې نږدئ فاذنوا به اعلان واورئ بحرب من الله ورسوله الله والله رسول سره د جنگ کولو وان تبتم که تاسو توبه وباسئ فلکم پس تاسو لره رؤوس اموالکم دستاسو خپل مال اصل به ملاویږي لا تظلمون متاسو پچا ظلم کوي نقصان ورکوي ولا تظلمون نه به تاسو ته نقصان درکېږي په تاسو به ظلم نه کېږي وان کان ذو عسرة او که څوک قرضدار تنګ وي فنظرة الی میسرة بیا دته مهلت ورکوي اسانۍ پورې وان تصدقوا او که تاسو ورپرېږدئ خیر لکم دا ستاسو پاره غوره دی ان کنتم تعلمون که تاسو پوهیږئ واتقوا ویریږئ یوما هغې ورځې نه ترجعون فیه الی الله په کومه ورځ چې تاسو الله ته به ګرځئ ثم توفا کل نفس بیا به پوره میلاویږي هر یو نفس ته ما کسبت هغه چې د حاصل کړي وي وهم لا یظلمون په داسې حال کې چې په یو نفس به ظلم نه کیږي